د قیامت په علاماتو کې لسم نمبر علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو به د عیسایانو او د یهودیانو په طریقې باندې روان شئ. د هغې په طریقو به داسې روان شي چې یو لیش برابر به تاسو اخوا دیخوا نه کېږئ. رسول الله مبارک فرمایي لتتبعن سنن من قبلکم، تاسو به تابعداري کوئ د مخکې خلکو د طریقو، شبرن بشبرن، لیش ته لیش برابر، ذراعا بذراع، گز د گز برابر، حتی لو دخلوا على جحر ذب، تر دې پورې که دا یهودیان او عیسایان د سمسارې سوړي ته دن نشي، د هغې سوري ته دن نشي، نو تبعتموهم، تاسو بیا هم د هغې تابعداري کوئ. صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین وفرمایل قیل الیهود والنصارى، یهودیان او عیسایان یا رسول الله ته مراد اخلي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فمن، نور زما مراد څوک دی؟ یعنی یهودیان او عیسایان زما مراد دي چې د دې په طریقو باندې به تاسو داسې روان شئ چې د یو لیش برابر به تاسو اخوا دیخوا کېږئ نه. نو تاسو اوس په دې وخت کې وګورئ که نه چې یهودیان او عیسایان بالکل زموږ آیډیل ګرځولی شوی. یو عیسایي راپاڅېږي هغه په سر باندې کټورۍ کېږدي نو کټوره کټنګ راوځي. یو عیسایي او انګریز چې کوم دی ګیره دلته پرېږدي دا ځایونه ختم کړي، زموږ مسلمانان هماغه شی اختیار کړي. همدغه رنګې داسې یهودیان په پینټ کې چې کوم دی هغه ځای کټ کړي، مسلمانان هغه ډیزاین چالو کړي. داسې یهودیان چې کوم دی په دې ګوډو کې چې کوم دی هغه لږ ځای خالي پرېږدي، مسلمانان سبا هغه نه یو سټایل جوړ شي. زموږ او ستاسو گفتار هم د یهودیانو په شانتې دی، زموږ او ستاسو خبرې هم د هغوی په شانتې دي، زموږ او ستاسو اعمال هم د هغوی په شانتې دي. او بیا ورځو ته وګورئ جي عیسایان او انګریزان چې کوم دی ویلنټاین ډے په 14 فروری باندې د محبت ورځ مناوئ. دا یو انګریزو یو ښځې سره محبت کړی و، هغې کې ناکامه شو، چې کله مړ شو خلکو پې ګلان کېغوسته، خلک اوس ویلنټاین ډے مناوئ. حالانکې په اسلام کې محبت ضروري دی، خو د محرم والا رشتې سره، همداسې خلکو سره محبت یې نه کې. دغه رنګې په 14 مئی باندې چې کوم دی مدر ډے مناویږي، دا د عیسایانو دی. هغوی مور چې کوم دی بوډۍ شي هغه په یو هسپتال کې واچي، بیا 14 مئی ته ورځي هغه له ګلان وړي. زموږ په شریعت کې چې کوم دی د میندو ډېر لوی عزت دی چې میندې در ناراضی، مور او پلار د ناراضی، خدای به هم د ناراضی. دغه رنګې چې کوم دی 8 مارچ ته چې کوم دی د ښځو ورځ مناویږي، حالانکې ښځې زموږ په نسبت باندې په شریعت کې ډېر معتبرې دي، دوی ورته یو ورځ ایښي او نورو ورځو کې بیا خیال یې نه. په اول مئی باندې چې کوم دی مزدور ډے دی، په امریکا کې مزدوران مړه کړي، چا 250 مزدوران انګریزانو مړه کړي، بیا د هغوی په سلسله کې چې کوم دی یو ورځ ولمانځله چې هغه ته مزدور ډے ویلی کېږي. موږ وایو نه، نبي علیه السلام فرمایي چې مزدور ته مزدوري د هغې د خولو د اوچېدلو نه مخکې میلو شي. نو دا ټولې طریقې دا د قیامت په علاماتو کې لسم نمبر علامت دی چې موږ مکمل په هغې باندې روان یو. د یهودیانو ټولې کیسې موږ د خپل په زندګۍ کې راولو. الله دې ته موږ وساتي، خدای پاک دې اعمالو نه او د یهودیانو د طریقو نه موږ وساتي. واخر دعوانا